بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، لبخان شرپو ویلفیر فاونډیشن د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کوي. خپل مدد هم کوي. رمضان المبارک چې کله راشي نو دا موږ سره تړلې خلک وي، خو د مردان دي، خو د تغبې دي، خو د پېښور دي، خو د چارسدي دي. دې ورځو کې زموږ سره رابطې کوي چې یاره موږ ته به خوراکي توکي میلاویږي. دا خاندان هم چې کوم دی نو دا د مردان نه راغلی دی. خپلې مجبورۍ بېوسۍ چې کوم دی نو دې ځای ته راوستي دي. تپوس پتې کوو چې دوی په دې موقع باندې څه وایي او د کور ژوند دی څنګه تېرېږي. څه به وایاست؟ بس ضروري زموږ خو داسې زندګي تېرېږي چې زموږ خو د تاړو د کور څه ویلی هم نشو په دې چې زموږ داسې په میاشت کې یو پېره په کال کې روژه راځي یو میاشت یې زموږ خو شام مو د همدغه شان چې یو ورځ وخورو نو څلور پنځه ورځې نه او چې بیا دغه شانته کې کښېنو چې را ځان له څه یو دړۍ ورسره راوړو هغه چې ختم شي بیا واړه داسې ناست دي او وروي تاسو پته ده په پنځه شپږ سوه روپۍ د اړۍ نن سبا څه کېږي. د زموږ د کور شپږ زره کاري داسې راباندې څلور زره پنځه زره بل راشي نو موږ به هغه بلونه په دې ګرانۍ کې داخله کړو نه موږ به اوس ځان له دې روژې له سره غم کوو. بس زموږ خو تا سره وي موږ ځکه تاله رورې رالو په دې کې نو نن نو ورور چا سره امداد کوي نه څه کوي خو دا ټولو خلکو نه هغه پردي خلک ښایي روژه ده بیا به هم نه باندې زړه خفه کړي زه دونه امداد خو به څوک کړي چا روژه به هم پرې تېره شي. مردان کې د کوم ځای موږ د کس کورونو مخکې راغلې یې ګزاره هم شوې وه دلته کې؟ او شوې وه ډېره هم شوې وه لکه د وړو لم کپړې ما اخیستې وې روژه هم زموږ ښه رورې تېره شوې وه او اوس چې دی نو اوس خو د هغه زموږ داسې حال شوی دی چې هر څه ګراني ده نو بس اوس بیخي نه شو اخیستلی. او بچي دې څو دي؟ زموږ واړه دي 3 هلکان دي او 4 جینکۍ دي. نو هلکان ګټه نه کوي؟ نه هغه خو واړه دي رورې مشر هلک د 6 کالو دی نو هغه مال څه ګټه وکړي. دا 600 دیاړي کومې راځي خاوند یې کوي؟ او بس هغه چې دی نو یو ورځ وکړي نو رورې د ګردو بیمار دی بیا یې نشي کولی کارو بس بیا دغه شانته کې ناست یو خو د چا نوم غواړو رورې خلک چاله یو ورځ داسې وایي درکړو چې بار بار ورځو نو بیا راته ښځې هم خبرې کوي وایي نشته دی وایي له کار وروسته بار بار مه راځئ. څه به ته به دی؟ زه خو دوی ته دا وایم چې روژه را روانه دي څومره وس د دوی کېږي موږ سره دوی وکړي ځکه چې زموږ کور کې زما پلار مې بیمار دی او روژه را روانه ده کور کې هم څه نشته. خویندې څو دي؟ موږ 4 خویندې او 3 وروڼه مې دي. ژوند څنګه روان دي ستاسو ضرورتونه؟ بس پلار مې بیمار دی بس داسې ناست یو نو. ورکړي یې که نه؟ نه دا هم نه دي ورکړي؟ نه رورې بس موږ په دې حال کې څنګه چا سره رشتې وکړو هغوی به زموږ نه جایز غواړي سامان به غواړي موږ خو رورې د خپله روټۍ نه شو پیدا کولی موږ به جایز دی له د کم طرفه کوو. نور دې نه مشرې دي؟ یو د دې نه مشره ده یو مې هم نه ده ورکړی خپل بس سکولونه وایي او خپلې مدرسو ته ضروري زموږ دپاره ته کم ډېره ده. سکولونه وایي دا هم شپږم کې ده هغه هم شپږم کې ده. سکول ته چې لاړ شي نورې ملګري چې وګوري یا مدرسې ته نو ستاسو هغوی فرق شي؟ بس زموږ په هغوی کې ډېر فرق وي هغوی څنګه راځي او موږ سکول ته څنګه ځو. بیگ کاپي پنسل دا نه دي؟ بس نشته نو د یو نه الو د بل نه الو. کپړې وغیره؟ نه نشته. نو څه وایې تاسو؟ نو موږ رورې د دې د سکول کپړې وې خو هغه زما خورزۍ سکول وایي نو هغې موږ له رالېږلې وې او د هغې بسته هم دې وړي او د هغې کپړې هر څه هم دې وړي نو رورې انسان چې دی نو خپلو بچو باندې داسې دغه نه سود کېږي خو څه وکړو زموږ د ډېره مجبوري دا پردي هر څه خپلو بچو ته اچوو کینې بیا هم دې دغه کېږي موږ وایو چې موږ خپلو بچو لخوا هر څه والو د خلکو زه ساس رهی نو خلکو ته زموږ کور هم د کري دی او هم د کاروبار څوک شته دی کورونه مې دي کو پلا ویلی څوک هغوی ما سره ته چې خو لېږم غادي تپوس مې نه کوي نو څه خو لا ډېره ګرانه خبره ده چې ماله به څه راکړي. ګرانو کتونکو دغه رمضان المبارک دی ستاسو صدقات ستاسو خیرات ستاسو زکاتونه دا په ځای باندې لګي موږ سره دې غریبانانو خلکو رابطې په تاسو باندې منحصره ده ګراني ډېره زیاته ده په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو خیال وساتئ زموږ د لارې څوک ته چې امداد کول غواړئ بلکل هم په دغه شان په کیمره به د دوی سره بیا مدد کوو او اوس هم په نخره باندې یو څه شته دی نه دوی خبرې دي
او ژوند ګران دی ډېر ګران دی چې په دغه دیاړۍ کې بیا سړی بیمار وي نو ډېر ګران دی په دې ورسره نیغ په نیغه امداد کولی شي په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی موږ سره ایوب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن رجسټر سره هم تعاون کولی شي